अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। محترم څنګه یې؟ امید در به لرو چې تاسو به خوشحاله یې، جوړ به یې، روغ به یې، د صحت په جامو کې به یې، او الله مو مدام روغ جوړ خوشحاله او د صحت په جامو کې لره. زه ستاسو د وړاندې مخاطب یم د یو بهترینې او نوې وظیفې سره. دا وظیفه ډیره بهترینه وظیفه ده او اسانه وظیفه ده. د الله رب العزت یو صفتي نوم دی چې یا غفارو، د دې وظیفه ده او په دې وظیفې برکات هغه ډیر زیات دي. وظیفه اسانه، برکات ډیر زیات. نن سبا هر سړی په دې کې پریشانه دی چې زه هر قسم مشکلاتو کې راګیر یم، هر قسمه تنګۍ کې راګیر یم. نو د هغه مشکلاتو، د هغه تنګۍ ختمولو لپاره دا وظیفه ده. دغه شانته کې هر سړی په دې پریشانه دی چې زما د رزق بندوبست وشي، زما د روزګار بندوبست وشي، زما د رزق د کموالی دی ختم شي، زما د نیستي دی ختم شي. د هغې دپاره دا بهترینه وظیفه ده. دا د دنیا هغه څه شو، هغه فواید شو. د آخرت دپاره فایده پکې ده. د آخرت دپاره فایده څه ده؟ د آخرت دپاره فایده ده چې الله رب العزت په دې وظیفې پر برکات سره د نه مغفرت کوي. نو دا وظیفه دغه فواید دی، دی غټ فواید دي ما چې تاسو ته کوم بیان کړل. نو دا ډیره بهترینه وظیفه په دې شوه چې د دنیا فایده هم پکې ده، د آخرت فایده هم پکې ده. او وظیفه څه ده؟ وظیفه ډیره مختصره او اسانه وظیفه ده. راځو وظیفې طرف ته. وظیفه دا ده چې د جمعې په ورځ باندې د جمعې مانځه نه پس، د جمعې په ورځ د جمعې د لمونځ نه پس 100 کرته یا غفارو یا غفارو یا غفارو دا ووایي. نو الله رب العزت به د دې 100 پیرې یا غفارو یا غفارو یا غفارو ویلو په برکت سره الله رب العزت به ستاسو هغه تنګي ختمه کړي، ستاسو هغه نیستي به ختمه کړي. الله رب العزت به بېشماره رزق درکړي، د رزق لارې به ورته کولاو کړي. او تنګي چې څومره ده، هر قسمه مشکلات چې دي الله رب العزت پې د دې په برکت سره هغه ختم کړي. او د دې سره الله رب العزت به ستاسو مغفرت وکړي چې هغه د دغه هر څه نه هغه ډېر بهترین او ښه فایده ده. دې وجې نه دا وظیفه تاسو پابندۍ سره وکړئ، الله رب العزت به تاسو ته د دې هغه بدل په دنیا کې هم درکړي. د دنیا چې کوم فایدې دي ما تاسو ته بیان کړي هغه به هم تاسو ته میلاو شي. د آخرت چې کومې فایدې دي هغه هم درته بیان کړي، هغه هم تاسو ته میلاو شي. نو دې وجې نه دې وظیفې هغه اهتمام هغه تاسو